پیله ته چا سوال وکړو دا جواب ورکړو هغه په کتاب راځي خو دې ته سره مې که چا سوال وکړو زه ته مخکې ناست چې زه سوال نه کوم د چا څه کار اته ځان له ورځ سره که چا سوال وکړو په ته چې زه کوم سره ته ناست مال جواب راځه نو کوم دا ما کار سره چې سوالونه کومه په دې مقصد مې پیګه نو موږ وایو چې کله چا سوال وکړو طالبان وایي چې دا خو ته راغی وقرآن عربي إن أنزلنا قرآنا عربيا نو جناب سوق ترادف اللغات عمرومي تكتدور بشا أو سوق جنا دا دريد دا مجاهد دا رومين دا عربي أو سوق جنا رومي دي ومعرف دي كتاب دا يا تجويد دا خواص العربية أو يا دا جيروني لوي كلام نزول تختو كي خبر يستو كموجود رين كي دا عربي ويما نبغي علماء التحرير الموضوع أسلوب القرآن أكثرية القرآن عربي ويقال القسم مصدر المفسد يا طالبان سؤال كيف القسم مصدر الثلاثي مجرد ومفسد بالفاعل الثلاثي مزيد فيه ندي وجد قسم مراد اقصاد بحسب الزوايا الحافظ لكلمه يا ذي المضافين مقدر دي مصدر ومصدر المفسد او زه طالبان متوهم بهتري مصدر نه هغه صرفي مصدر نه مراد چې نفس اجتماع بالذات دي مطلق ما خاص مراد دیوی مقصد عادل دوی دلیل ان الله يحب المقصدين دي او قاصد ظالم دوی دلیل ذلك اما القاصد مكان في جهنم حقا وقال الامام بخاري يقال سر التصوير کړي دا قول مرجوح دی نور علماء وی کما مصدر قصدي نزول دوی کباب مزید کمجردي او کما مصدر قصدي بانصاف تغرب فرقونه قصد ظلم قصد انصاف فعل جدا معنى ورقي فعل جدا معنى ورقي فعل جدا معنى قصاص جدا معنى ورقي قسطان جدا معنى ورقي دا یو نقطه سره فرق لري نو قسم مصدر شو د مقصد نو عادل ماغوي او مصدر قصد نو بس ظلم دوی کوم مصدر د کمالي دي کوم مجردي او قصد انصاف دوی کوم دي بس کافی ده وده حدثنا احمد بن اشكار ده الاستاذ محمد بن فوزيل دي غرابت شروع بعض حضرات وی په بخاری کې د صحیح حدیث لپاره شرط ده چې غریب ولي ګوره حافظ ابن حجر کې وکړه کړی دی ویلو په حدیث د بخاری کې په دې حال ورات دی حاکم ماترات کې دا محمد بن فوزيل غریب دی عماره تبع عماره نه وایخه د فاضل کې لکه ساته دا عماره د تخفیف د امسا دا غریب دی ابو زرعه عمر یا حرب ابن جرير البجالي دا پنځه کسان دي ګوره او بیا دی په څه ابو هريره حالات ویل دي رضی الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن ډېر مختصر ما اگر چې ډېر به بحث نه پکې کلمتان نه نحوی کلمه نه مراد یا ذکر د جز مراد نه کول د مجاز مرسل علی اقل یا ما يتكلم به او حبيبتان للرحمن رحمت محبوب دي ولې الله په ټول صفات مشتمل بدا کافی ده د رحمت د تخصیص وجه پریدو حبيبتان مؤنث ولې راوړو دا پریدو او خبرو دیږي خفیفتان د سهلتان په دې ول استعمال شو لیکن خبرو بدلا صرف دونه به په خفیفتان ال لسان ولې مبني بګی نشتا مبني ثقيل په نسبت د معرب ګور تنوین کسره په ناراضي فعل بګی نشتا ثقيل په نسبت د اسم بعد اعرابات په ناراضي غیر منصرف بګی نشتا ثقيل په نسبت د منصرف او هغه تنافر د کلماتو په کې نشتا کنه قضايا مستشدرات من العلا تدل العقاص في مثنى ومرسل او قريب المخرج حروف نشتكنا قدر حرب بمكان اخر هذا بعد وي قدر حرب بمكان اخر لك خبر لي ذا اخر ليس بقرب قبر حرب قبر ونعم وخفيفتان يعني ناوي بعد بس هذا يوم سالي مدرس كلام نمي تدنا مفتي سيبلي بيه ما مدرس كانوا على كتاب كتفسير المنطقة أغلى وتحديد ما تاخ مهتم بيه أغا أستاذ كذا لكن هو كل عام تحديد أغا تبي بيابي ملك ولا لاري يربي ما تيسرا منطقة تيسرا منطقة ما تدلو كله نمي أغا تفسير المنطقة تيسرا منطقة خا أو اشتفق السلام عليكم خفيفتان على اللسان
ثقيلتان في الميزان هلو. فلك درني ذكر الله صفتنا هلو. دي او طول صفاتنا مشتمل دي ولدي كده في رجال خبري دي هلو. في مناسبة في طول بريخ ودي تدونوا من خبر مقدم دي ابن الهمام هلو. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او سبحان الله قدير وصلى كما لدي خبرك وشكر الحمد لله هذا مشاهد شيء بفا فير خضب التسكا فير أسان دير وكرهرتا تيجا سلام مهلبا او الحمد لله وقاضي وبردا أرتر أخرى واسمه دلال جسيبا لا شرجامين دلال أخرى أغير تيويستر أما بلو تشاتوي ميدا أتكا لبلير دا شي سلور كانو دارا ولي سلور كانو باي باس كيل سرين بودا جوري خبر خلاصي والله كدي زمانه طالبان جسيبا كدي زمانه طالبان بردا بوس بيجري بيلاهي مولا جلال بيجري حاجی عبد الله بيجري مخولي بدارو نو مالي پتر دے غریبانا إذا سكت فهر كيف سبحان مصدر دي كيف مصدر دي فعلم مصدر دي وضع إذا معنا ذا كذا ذات تا علم شخص تك علم جنس دي تبريد وسير تابوي في مفعول مطلق دي أو فعل محذوف بعد وجوب قياسي إذا فعل مفعول به نشي سبحان الله سبحانه أو يا مفعول مطلق يا التأكيد لهذا نوع إليه يا مفعول به ولا شيء وسبح الله مثل تسبيحه لنفسه وبحمده كعدد جمله فجمله بلش أحمده بحمده أو حاله بلش على كون متلبسا بحمده سبحانه ولمقدم في تخليل المكان يا مستلزم حمد ذرلي يقول لا ظهر عيب نفاق لي محمد مقبلنا ولك الله نقول صفات نصابي له عيب دي كان الله تعالى مشاء او دریم دا دی چې د الله د تنزیه ضرورت شته ده ولې منکر د دې شته ډېر خلک الله د دوی او مسابق دي د الله د صفاتو څخه منکر نشته دي او دې وجه نه تکرار او عظیم نه عظمت ذاتي مراد دی نو شرک ذات سره نفي شو عظمت صفاتي دی نو شرک صفات سره نفي شو او عظمت فعلي دی نو شرک افعال سره نفي شو مجموعه بالتاويلات مبتدا مؤخر شي او دا خبر په ترغیب مقدم شي پس نور ما په حدیث کې پوره ټولې خبرې پرې خو دی تاسو ټول ته ما بس اذا بټول وای ها ټول وای ولل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وای ټول وای دا وای او رسول الله مبارک دې ترجمه وکړي چې دوه خبرې دي الله په خوشاليږي وجب اسانه دې په تلګي درلې زمارو اخیری او خبره درته